اف ام 1.4 او سن اف ام شپږ نوي د امن غږ نه اوري ادبي نړۍ زم عباسین یوسف زه او ادبي نړۍ تاسو ته وړاندې کوي ښاغلی صدیق صافي. هیله ده چې تاسو مونږ تاسو سره یو. دا ستاسو خپل پروګرام دی او په دې پروګرام کې وړاندې غنټه کې مونږه ادبي فن پاره وړاندې کو پای خبرې کو. دویمه غنټه ستاسو د ټلیفونونو او اس ام اس او فیسبوک ته پاره. نو نن زموږ موضوع سیف الرحمن سلیم ژوند او فن. د سلیم صاحب په حق باندې ډېر خبرې ډېر بحث شو. پای کې د ښاغلي سلیم راز صاحب او ښاغلي روخان یوسفزي د لیکونو حوالې مو شوې. سیف الرحمن سلیم وایي چې خدای ګواه دی که آګاه به په خپل ځان یم. خدای ګواه دی که آګاه به په خپل ځان یم. خلک وایي زه سلیم سیف الرحمن یم. هر تخلیق کې خدای ستا حسن ځلیږي. هر تخلیق کې خدایا ستا حسن ځلیږي. ستا ثنا ده که د زلفو ثنا خوان یم. او دی رهبر مې په هدف کې سهوه شوی. دی رهبر مې په هدف کې سهوه شوی. لا روان یم لا روان یم لا روان یم. خپله خاوره به په سترګو ښکلومه. خپله خاوره به په سترګو ښکلومه. سر د لاندې که د خپو نه اویزان یم. او کومه لوبه ده په ما یې چې ونه کړه. کومه لوبه ده په ما یې چې ونه کړه. د نظره چپ راغلی د اسمان یم. او ډېر پارسا او قباپوش په مخه راشي. ډېر پارسا او قباپوش په مخه راشي. میخانې ته ماښامي کې چې روان یم. او ستا پریشانه زلفو ملک ګمنز په لاس کو. ستا پریشانه زلفو ملک ګمنز په لاس کو. خلق خاندي زه چې جاړم پریشان یم. او چاپلوسی او خوشامنده مې زده نه کړه. چاپلوسی او خوشامنده مې زده نه کړه. دې کتاب کې نالایقه د جهان یم. او ستا دانه وانه وربل ته یې پام نه دی. ستا دانه وانه وربل ته یې پام نه دی. خلک ما ته ګوته نیسي چې زه وران یم. او خدای ګواه دی که آګاه به له خپل ځان یم. خدای ګواه دی که آګاه به په خپل ځان یم. خلک وایي زه سلیم سیف الرحمن یم. دا وخت د ټلیفونونو وخت دی او زه د منځه وځمه. ګورو چې اورېدونکي د نننۍ خپرونې په هکله څه وایي. خپل کلامونه راوړي. خپلې خبرې خپلې پوښتنې مونږ تاسو ته غوږ یو 09152544143. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. ستړي مشئ په خیر علی. مننه بسین صاحب ته ستړی ماشي. ښه جوړې برابر یې. د الله کرم. تاسو څوک د چېرته نه؟ مظلوم وزیر در سره په لاین یم د باکفیلو نه. مظلوم وزیر ته هرکلی وایو. الله دې وکړي چې د مظلومیت د وزیر ختم شي. امین ثم امین. بس بیجان کې خدای دې کنه چې نن سبا کې مظلومیت ناممکنه خبره ده چې ختم شي. الله دې رحم وکړي. حاجي څه به وایې مظلوم وزیر صاحب؟ بس لاله زه به یو غزل در سره شریک یم. قربان. مننه. وایي چې دا چې یار دی که اغیار زهر راوړي. واه. دا چې یار دی که اغیار زهر راوړي. مالا شاتو کې اکثار زهر راوړي. واه. مننه. او دا چې دلته زی راځي مقصد یې بل دی. واه. دا چې دلته زی راځي مقصد یې بل دی. یو سړی دی په بار بار زهر راوړي. واه واه. مننه. او لیونی نه یم چې نورو نه ګیلې کړم. لیونی نه یم. لیونی نه یم چې نورو نه ګیلې کړم. مونږ ساتلی څوکیدار زهر راوړي. واه واه. مننه. څوک مې ځان ته په خندا خندا نږدې. واه. څوک مې ځان ته
په خندا خندا نږدې کړي څوک په خوله کې لکه مار زهر راوړي. ډېر ښه دی. مننه. او د سیند د اخري مکه دا وایي چې پام به ډېر ورته کوي مظلوم وزیره. واه. پام به ډېر ورته کوي مظلوم وزیره، ستا وژلو ته ریبار زهر راوړي. بس سپیشل ډالۍ په ډېره مینه سره ستاسو ټول سټاف ته او سپیشل زما پښتونخوا ګروپ ته او د ټیم د راکولو نړۍ مننه. مظلوم وزیر صاحب خوشحاله شي، الله دې ښاد آباد لره. 091524013. السلام علیکم. السلام علیکم بابا سین صاحب. وعلیکم السلام. ستړي مشي په خیر. تاسو څوک د چرته نه؟ خدای دې ملشه باسین صاحب. خوشدل وزیر ما د وزیرستان نه. خوشدل وزیر ته ډېر هرکلی وایو. ډېره مننه کوم باسین صاحب. پروګرام دی اورو ماشاءالله. نن خدای چې ډېرې ښایسته خبرې وکړې چې کوم د شاعر په باره کې کوم بیان وکړو که نه. جی جی. نو لکه ډېره زده کړه دې نه کېږي که نه یقینا سره. بس دا ستاسو پروګرام دی او موږ کوشش هم کوو چې یو بل نه څه زده کړو. بالکل. باسین صاحب خپل غزل در سره وایم. قربان. دې نه مخته یو څو شعرونه دي خو هم خپل دي وایي چې پل ورته ښه کلک د زندګۍ تړو. واه. پل ورته ښه کلک د زندګۍ تړو، زړونو ته ګوګل کې پرې تاڼۍ تړو. واه واه. مننه. مینه چې کوو د چا پروا نه کوو. واه. زړونه د یو بل په عاشقۍ تړو. واه. مننه چې کله چې یو بل سره ښېګړه کوو. کله چې یو بل سره ښېګړه کوو نیت ورته د شر د ګمراهۍ تړو. واه. مننه. هغه تل زموږ لار کې ازغي کوي. واه. مونږ چې د چا زړونو ته پټۍ تړو. واه واه. مننه. اوس غزل ته راځم باسین صاحب چې شپه ورځ خیالونو کې دلبر ګرځوم. شپه ورځ خیالونو کې دلبر ګرځوم او ځان سره دغه یو هنر ګرځوم. واه. مننه. محبت نور ما ته راکړي څه دي؟ محبت نور ما ته راکړي څه دي؟ زړګی په یار پسې پر هر ګرځوم. ډېر ښه. مننه. نن ما ته هغه کس ازغی جوړ شوی. نن ما ته هغه کس ازغی جوړ شوی. نن ما ته هغه کس ازغی جوړ شوی. دا کوم سړی چې زه په سر ګرځوم. ډېر اعلی. مننه. را سره هغه څوک جفا کوي اوس زه چې په چا باندې باور ګرځوم. واه. مننه. یاره ته وې چې لیونی به دې کړم. واه. یاره ته ویل چې لیونی به دې کړم وې زه په سترګو کې منتر ګرځوم. واه. اباسین صاحب دا شعر به تا ته ډالۍ کوم وایي چې د محبت د لاسه داسې شومه. د محبت د لاسه داسې شومه د سحر لمونځ په مازدیګر ګرځوم. ډېر ښه. مننه. ما خوشدل هر قسم ستم زغملی. ما خوشدل هر قسمه ما خوشدل هر قسم ستم زغملی. زړه په مثال د سمندر ګرځوم. ډېر اعلی. ډېر ښه. بس مننه کوم چې څومره سپیډ پښتونخوا دی او شټاروان دی ټول ته به ډالۍ. ډېره مننه. خوشدل وزیر صاحب موږ د وزیرستان نه یاد کړي وو. الله دې خوشحاله لري. د فیسبوک په لیکه باندې محمد قاسم وایي چې زه پروګرام ګورم. ډېره مننه. عمر خان وایي چې د ثوابۍ شوې اډې نه سلامونه کوي. وعلیکم السلام. زرولی خان کونډي د زل ټانک نه زرولی خان وایي چې پروګرام ډېر زبردست دی. وسلام. ډېره مننه. دا ستاسو پروګرام دی ځکه زبردست دی. دا که د بل چا وی دومره بخښنه و. هارون غني پراچه وایي چې د پاړه چینار نه هارون غني پراچه د هنګو ټل نه وایي چې یما سلامونه کوي. وعلیکم السلام. آر جے صابر د بالا غړی نه وایي چې السلام علیکم. وعلیکم السلام. عظمت علي د ټل دلن نه سپیشل سلام تاته دی وی. ډېره مننه. تاسو ته دې هم سلامونه. خوشحاله شئ. بیا جی بل ملګری چې دی محمد قاسم زه انسان یم خطا به رانه کېږي خطا به رانه وشي. زه انسان یم خطا به رانه وشي. او بل څه دی سترګې واړوه ګناه به رانه وشي. او په محفل کې داسې څه کېږي
په محفل کې داسې مړه مړه ما غږېږه زه شاعر یم او وا به رانه وشي او هر میسج کې راته مه لیکه قربان کور کې ناست یم ګډا به رانه وشي واه ډېر الله وایي چې سلامونه قبول که محترم ډېره مننه کوو زرولي خان کونډي په دویم ځل دغه میسج راغلی دی بلکل یو ځل یې مونږ میسج نشر کو مغه میسج بیا راغلی دی ګورو چې د ټلیفون په لیکه څوک دی السلام علیکم وعلیکم السلام سرجي څنګه ښه جوړې په خیر حاله ستړي مه شئ تاسو څوک چېرته نه حبیب الله کرکټر یم پېښور نه حبیب الله صاحب هرکلی ته وایو مننه سرجي د یو غزل ډډلې دی ویل رشید ته او عظمت علي ته قربان یا یې راشه زمونږ د کلي شور ووینه راشه زمونږ د کلي شور ووینه اشنا زمونږ د خټو کور ووینه مننه د توت د لاندې د کوهي په غاړه د توت د لاندې د کوهي په غاړه جام په منګي باندې نسکور ووینه مننه ټپ ټپ راخیږي د تنور په غاړه ټپ ټپ راخیږي د تنور په غاړه د مور د لاس د روټو شکور ووینه او بغیر له تا مې په ځان کله سود شي بغیر له تا مې په ځان کله سود شي زیر مازدیګر د مرغو شور ووینه مننه د اخري شعر سر یې د خپل وطن په صفت نه مړېږم د خپل وطن په صفت نه مړېږم په خپله راشه هر څور نور وینه ډېر اعلی مننه سر قربان حبیب الله کرکټر د پېښور نه و د فیسبوک په لیکه باندې انداز خان وایي چې انداز مومند یم د اسلام آباد نه په اول ځل ستاسو پروګرام اورم او هیله لرم چې روغ جوړ به بلکل د الله فضل له انداز صاحب جوړ یو او الله دې خوشحاله لره السلام علیکم وعلیکم السلام مبشر صاحب السلام علیکم په خیر حاله ستړي مه شئ ملنګ جان صاحب ډېر مخکې رانغلی سلام کوم څنګه دی خیر قربان وی په خپل به شرم څوک پس حمید بابا وای د بڑا ویری ما جی بالکل وی په خپل به شرم څوک پس چې بغاړه شي د مینې ډول دي چا بالکل پس موږ ته خو ګرانې په خدای ګران شي امين او ما ویل زما بچی نگار خان هغه ویل چې د کاکاجي نو تذکرہ ورشي نمبر ران سوري د 0317 1432 جی 676 پیس کابل پوی نشو په خبره ستاسو دا مې بچی محمد نگار خان ها بس الله دې خوشاله لري دا نمبر دې نو بیا دې وتاو کو نو خوي صحیح ده هغه چې ما ته یو مسکال کې خیر دې بس الیک دې کنه صحیح ده صحیح مهرباني اصل کې زمونږه د ریډیو داسې حساب کتابي چې په دې کې خلک د یو بل په غږ گزاره کوي په ټلیفونونو باندې نه کیږي او دا خو مطلب چې مناسب خبره نه چې خپل ټلیفون نمبر خلک ښکاره کوي په ټلیفون باندې په ریډیو کې جی ګورو چې راتلونکي ملګری څوک دی السلام علیکم ستاسو غږ ماتیږي تاسو څوک د چېرته نه عباسین صاحب کې عبدالحنان خبرې کوم چې اریاله نه جی عبدالحنان صاحب ستړي مه شئ الله دې وبخته څه ډېر د الله کرم تاسو سلامونه ډېر وایم قربان تاسو ټول اورېدونکو ته وعلیکم السلام عباسین صاحب دا یو شعر ویلو جی چې د وړو خدایانو دې بنده کم جی خدای دا بچا چا صدلا کم جی نو د دې په دې معنی مې د ټوکه چې د اشاره چاته ده صحیح ده تاسو چې ټلیفون بند کړئ زه به ته ووایم نو خیر دی د الله کرم سجاد شریف ښه دی مهرباني عبدالحنان صاحب خوشحاله اوسئ عبدالحنان صاحب چې د سیف الرحمن سلیم صاحب کوم شعر یادوي د وړو خدایانو دې بنده کړم لویه خدایه زه به چاته سجده کړم مطلب دا دی چې د خان او د صاحب او د چودري او د وډیرې په حق کې دی زه مطلب بېوسه کړم او دغه خلکو له دې مال او زور او طاقت ورکو نو دوی راته ځان نه واړه خدایان جوړ کړي دي دغه مطلب دی چې یاره هغه خلک چې کوم د خپل مال او د خپل طاقت په زور باندې د غریبانو سره ظلم کوي جبر کوي نو دا هغې طرف ته اشاره ده نو ښکاره خبره د اوس په تاسو رسېدلې
السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړي مشه په خیر ستاسو غږ ماتیږي زه به سموي. ډیره مهرباني. فرحت صاحب په خیر. د سفیر څنګه فرحت خبرې کوم. بالکل جی आवाज دې راغی اوس وایي جی. جناب ډاکټر عباسي صاحب قربان تقریبا 8 یا 9 کال مخکې زمون مالک چې یو ولد چې داسې د 18 کالو بو حاجی هغه سره موبایل کې یو نظم جی چې مورید ډیر ښه نظم د هغه نظم نوم دا چې خپل کلی پردی خار جی ولکه کې دا ډیر وخت تیر شو لکه هغه نظم د هغه موبایل نه خوا کړو روان کړو نو خپل کلی پردی خار نظم چېرته د سونو اف ام ریډیو چینل والو سره کېدای شي نه به زما چې دې سره خو باندې وي نشم ویلی چې دې سره به خو که داسې چېرته نه راپیدا کړو یا داسې کېدای شي چې د اف ام کې نورو چینل والو سره کېدای شي وي. صحیح مهرباني انشاءالله. ښاغلی فرحت زموږ سره وګورو چې د فرحت صاحب نه پس څوک راځي. 09152541143. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ګورو ګلاب خان ماما. ګلاب خان ماما ته هر کله ستړي مشي په خیر علي وایو. یو د لال جان کابل غزل سمیلاوما. د چا جی؟ لال جان فوري غوندي او خځه شاعره او غزل بیا جوړاوه یو بل میړه تکانا. قربان. دې زمانه باندې څه وشو داسې کېږي پرونه نن بتر او سبا د دې نه بترېږي. اصل د سب د منځوته د پیسو یاري ده په سود او زیان کې رور ضروره جدا کېږي او بس کلال جان انډیواله دومره مه کړېږه بس کلال جان انډیواله دومره مه کړېږه او د مرګ او ژوند پته هېڅکله نه لګېږي پرونه نن بتر او سبا دې نه بترېږي او باسین صاحب هغه مونږ همدا ګورو چې ما یې شجره راته ووایو نو ډېر به ښه څه شی ووایو؟ شجره نسب به درته په مناسب وخت بیا وایم که خیري ما ته یاد دي. مهرباني په مخه یې ډېره خوشحاله شي. دا ښاغلی ګلاب خان ماما د ملاګورو نه ګورو چې د ملاګورو د ګلاب خان ماما نه پس څوک راځي. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. ستړي مشي په خیر علي. ډېره مینه مننه باسین صاحب. په الله ګران شي زاهد علي زاهد یم ګړنګ بالا نه سره د خپل بچنګي احمد مسکان اجوا. الله دې خوشحاله لري واړه. امین خوشحاله اوسئ. یقینا چې نن پروګرام هم ډېر ګټور ډېره زده کړه مو وکړه. مهرباني. تاسو داسې هسته باندې خبرو کړئ سیف الرحمن سلیم صاحب چې یقینا د هغې خدمات هر چا ته ښکارئ د پښتو ادب دپاره. بېشک. او کوم طریقې سره چې تاسو خبرې وکړئ نو یقینا چې داسې بل څوک نشي کولی. مهرباني. یو جی سیف الرحمن سلیم او یو سلیم راز صاحب که نه دي جی نو که څه وخت کې داسې په هغوی هم خبرې شو دا سلیم راز صاحب او دوی په یو بل نه څونه فاصله کې یعنې دواړه په یو وخت وو که نه د دې منځ کې څه فاصله وه. سیف الرحمن سلیم چې دی لږ مشر و ښه جي ښه او سلیم راز صاحب چې و هغه پسې لږ کشر و خو دا یو دور کې تېر شوي دي. سیف الرحمن سلیم چې دی د هغه د وفات یو 10 کاله کېږي او د سلیم راز صاحب 2-3 کاله کېږي. ښه جي ښه بس همدغه مې ویل چې پته ولګي مینهوالو ته او دا تاسو چې کوم شعر وویلو چې د وړو خدایانو دې بنده کړم جی نو باسین صاحب زه ډېر ماشوموالي کې په هغه غلام کې زموږ د ترور کور هلته تلم. ښه جي. نو ترور زوی مې وایي چې راځه دلته کباب والی ډېر مشهور کباب چې دا خورو. ښه جي. او یقین وکړو چې دوکان ته لاړو هغې کې دا شعر لیکلی شوی او د وړو خدایانو دې بنده کړم دوی خدای زه به چا ته سجده کړم. نو ترور زوی ما ته هغه وخت وایي چې ته خو پښتو ویلی چې لکه دا پښتو ویل او لیکل دا ما د ماشوموالي نه به ډېر ښه کول. صحیح. نو ما ته وایي چې دا شعر ته ما ته پړاو کړه چې څنګه دی. ښه جي. نو هغه ته چې ما دا شعر وویلو نو هغه هم داسې تعجب کې لاړو که نه. صحیح. نو بیا وایي د دې معنی نه وخت خو زه ډېر نه پوهېدم خو ما ورته دا خبره وکړه چې یاره یعنې زموږ د ټولو خو یو الله دی زموږ دا یقین دی. او جي. خو دا دنیا ډېره ظالمه ده. او جي. د خپل لالچ او خرڅ دپاره دا خلک په دې نورو غریبو یا ځان نه لاندې کسانو باندې لوبې کوي. بالکل همداسې ده. نو به هر حال دا مې دې پورې وویل چې دا د ډېر ماشوموالي نه دوی دا شعر زما ډېر خوښ شو. صحیح. او بل یو عرض لرم دا پروګرام چې مونږ اورو دا ستاسو ادبي نړۍ جی
نو دا موږ د مدرسې د مکتب حیثیت لري. جی څنګه چې موږ په جرګه کې مشاعره کې خپل کې کینو او ځان په یو زده کړه کوو دغه دینه مې زده کړه کوو کنه جی. جی ردیف کافیه په دې ځان په یول د دینه موږ فایده حاصلول لکه اوس وختي یو ملګری رالو غالبا لومبه ملګری او جی نو په دې لږ ځان په یو ما چې آیا دا کافیه صحیح ده کنه دا ماتیږي چې داغه د کافیه عربار اغیار کنه جی دغه وا خو په مطلب کې هغه اکثر چې د اکثر ویلو څه شي ته اکثر او جواب نو آیا اکثر شر ور دا خو براشي کافیه کنه جی دا بالکل خو لکه اوس اکثر او عربار او اغیار دې کې فرق ډیر زیات دی. دا تاسو زاید صاحب چې څنګه وایي عمدغه څه خبره ده دای کې نور شک نشته او جنو دا کوم چې دا زمون کوم ملګری دا ویلو دله پکار دی چې د لګزان په دې پوهه کې کنه جی جاو د پښتو ادب خدمت کول دا ډېر ځان کار دی. موږ خو نشو کولی موږ طالبانو نه ملاندي واقع خلک چې زه ادب چنه مکنه جی جاو موږ خو هغه نه ملاندي خو به هر حال تاسو نه موږ زده کړه کوو تاسو د الله تعالی سلامت لري نو دې خبرو ته پاملرنه پکار ده یا کوم دغه ملګری یا نور ملګری دلته مې زده کړه کېږي او بیا کوم نږدې مشاعرې کېږي هغې له دي. صحیح بالکل ټیک وایي تنقیدي اجلاسونو کې کېناسته پکار دي او ادبي محفلونو ته تله پکار دي. بالکل ډېره مننه مو کوم او بس خپل د غزل څو شعرونه شاملوم چې بالکل زما خورینه پروګرام او اکبر حسین لقمان اکبر علي او محمد سفیان ټول منوال ته ډالې دي چې ناقرار زړه به مې قرار شي که نه چې هغه ښکلی به مې یاد شي که نه او ګمان مې نشي چې شپه دلته وکړي واه چې به جانان دلته ایثار شي که نه. ډېره مننه. وروړي حلال حرام ته نه ګوري بس وروړي حلال حرام ته نه ګوري بس چې دا بچي به یې په کار شي که نه. ډېر ښه دی. ډېره مننه. وایي مولا دی ستا د ژوند ملګری خو چې رضا به یې څنګه پلار شي که نه. واه ډېره مننه. او بس مکتب رانه ذهن نه وته اباسین صاحب بله موقع کې به چې بیا پوره ووایم دا راته یاد شو. ډېره مننه ټول مینوال سلامونه. ډېره مننه زاهد علي زاهد صاحب خوشحاله شي. زاهد صاحب چې کومه خبره وکړه نو اصل کې ډېر ملګري چې کله وایي پای کې زه فني خامۍ ووینم خو چونکې دا تنقیدي محفل نه نو د دې وجې نه زه د هغې باندې اعتراض ونه کړم او بیا چې کله تنقیدي محفلي خبرې کوو که څوک داسې غواړي نو موږ داسې کولی هم شو چې یو ملګری پکې تنقید ته څه وړاندې کړي او بیا پې بحث کوو په دې بحث هم کېدی شي خو چونکې ادبي نړۍ داسې ده چې په دې کې تاسو ته ازادي چې تاسو څه پوښتنه کول غواړئ یا خپل کلام وړاندې کول غواړئ نو هغه تاسو ډاډه راتلی شئ. السلام علیکم. ډېرې بخښنې سره معافي غواړم ډېرې بخښنې سره خفه نه شي جی دا خبره لږه پوره ونه شوه خیر د یو منټ لږ راشي موږ پې پوه شوي یو چې تاسو څه ویل غوښته موږ په هغې خبره رسېدلي یو موږ پې پوه شوي یو که ملاو شو نو تاسو ته به یې خامخا درولیږو دا خپل کلی پردي ښار جی موږ په خبره رسېدلي یو او خپل کلی پردي ښار دا خو ځم چې سونو اف ام ریډیو چینل والا سره به نه وي که نه دا د چینلو نه دا د سوشل میډیا سیز دی په سوشل میډیا یې لټوه. جی زموږ هغه ملګري کوم چې د ټلیفون په لیکه راتله غواړي 09152541143. السلام علیکم. وعلیکم السلام. په خیر راغلی ستړي مه شئ. د الله فضل کرم په خیر راغلی په خیر راغلی عظمت علي صاحب. مننه سره اباسین صاحب جی څومره سیناف سره دو که نه څنګه جی یعنې تا چې څومره سیناف سره ده او زړه دې ستر ده که نه یقیني خبره سره داسې مو په دومره وخت نه زه ډوون وره که نه جی او داسې زړه ستر والا مو تړه نه ولی صحیح بس الله دې خوشحال لره. مننه سر بس الله په کومه کې سړي ته ترقي تېر کوي په توجهاتو باندې ویل کېږي جی اباسین صاحب یوه ټپارې سره شریک یم یو د رحمان بابا قربان او وی او حبیب الله کرکټر ته بدلې قربان په بې قدرۍ د خفنۍ واه په بې قدرۍ د خفنۍ په ستنۍ موندلې تل بې قدروي نه واه او رحمان بابا شعر خلک وایي په لیدو کې قرار دی
خلک وایي په لیدو کې قرار دی ما رحمن چې حرکت دی بې قرار یم واه او که د یار د سترګو ووتې خاطره که د یار د سترګو ووتې خاطره خپل غزل مخې ته نه دا د یار دی ډېره که ته غلطي ته بخښنې غواړې هغه ټول اورېدونکي نه غواړه غواړه د وخته کولو سر ډېره مننه الله دې خوشحال لره ډېره مهرباني دا و ښاغلی عظمت علي ګورو چې د عظمت علي صاحب نه پس اخري ملګری د فیسبوک په لیکه څوک راځي السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته جناب علي یو جهان مننه په الله ګران چې کو د ودان ستړي مشي هر کله او په خیر راغی عارف خان د تاکال نه ستړی مشي مننه جی وختي عظمت علي صاحب چې کوم خبرو وکړه کنه جی او نو په دې خو مونږ لکه یو ځل نه بار هم چې بلاخسته خبرې کړې دي ځکه چې زمانن چې د سر د پاسه سر شته په معاشره کې په دې داسې ډېرو ځایونو کې به قابل ترین خلک شته داسې پروفیسران خو دا یوازې دا پروفیسري نه ده باسم صاحب داسې څومره لوی سینه ستاسو له الله درکړې ده څومره لوی زړه نو تاسو په خدای تعالی یقین وکړئ الان کې د ډېر معذرت سره دا یو خبره کوم چې دوه څلور خبرې نه سبا سړی یادي کې کنه نو په محفل کې به هغه نه خبره مونږ کې الان کې که شاعر وي یا امپړ وي یا عام سړی وي کنه نو دا د الله مهرباني ده چې زموږ لکه امپړ یو نه ته شعر او شاعرۍ سره تعلق ساتو نو څه لیکو او د دوه څلور شي نه مې ذکر خو دلته ډاډه ذکر راځو چې الحمدلله تاسو موږ موقع را کړی ده بالکل هر کله راشي الله دې ابا ساته دا ټیم نخلم نور دا مرګري دي ګډینه نه کوي او باسم صاحب هغه دا بلګه په دې به تاسو خاطر نه درنه وي ځکه چې مشران دي کنه هغه سره د ټلیفون داسې سہولت قربان او هغه دا غوښتنه معنا بار کوي دا زموږ کوستا کال کې ولدا الله دې او زموږ چې کوم حافظ محمد الله دې سندید استاد فیروز شاه دې او ولی شاه دې او زموږ چې حیدر خان کاکا دی فضل منان کاکا دی ټولو ته ډېر په مینه او ډېر په احترام سره دا واسطه قربان ډېره مهرباني دا ښاغلی عارف خان د تاکال نه د فیسبوک د ملګرو سره زموږ وخت پوره شوی دی د فیسبوک د ملګرو نه به اجازه اخلو او پروګرام دوام لري تر 12 بجو تاسو پوښتنې هم کولی شئ تاسو خپل کلامونه هم وړاندې کولی شئ تاسو خپله رایې هم وړاندې کولی شئ تاسو موږ سره موږ تاسو سره یو د فیسبوک ملګرو ته په مخه ښه وایو او خپرونه همدغسې تر 12 بجو روانه ده